دلته کې دا صحاب بابا چې کوم قبر دی دا مشهور صحابي دی درستانان ابن سلمه رضی الله عنه او دا یو کس دا د صحابه کرام د یو نوم پکې مشهور وسره تابعین ایراد پر علاقه جهادي موقف او دعوت اسلام او د ایمان مچلل زړه خلق رب العالمین مسلمانان سره زمونږ ستاسو لیتانه تر نکوره چې ګمر کړي هغه الله د صحابه او د ولی مسلمانان صحابه د نبی رسول الله دعوت دلته راوړه هغه مسلمانان سلمو ورپسې رسول الله کې شو مسلمانان نو دا د چا برات د حضور که نبی رسول الله او دا هغه صحابه دعوت و ترمز نوی کړی او دین یې نوی خور کړی مونږ به هم بوتانو ته سجدې کول نو په مونږ روله د حضور خاطر تحتاج دی یو کو د محبت نه خبرې دی د خپلې محبت ته چې د مامي نه ده د مامي نه ده د مامي نه ده د نبي علیه السلام تابعدار الله یې زموږ د حضور پاک مبارک تابعداري نصیب او دویم به څه کوئ په مونږ یې څه دا ناستې ډېره درود شریف د درود شریف ډېر زیات فضایل ما چې کوم حدیث ترخولو نبی علیہ السلام فرمای ان اول الناس یوم القیامه اکثرهم علی الصلاة وی د قیامت په ورځ ډېر نږدې به ما ته هغه څوک چې په دنیا کې په ما درود شریف ډېر ویلي او صحابه ته یو ځل د درود ترغیب وی درود شریف وی زما د مرګ نه پس وی سیب ته خو به خورې شوی تبا زمون اوري ان الله حرم على الارض ان تقول اجساد الانبياء وی الله په ځمکه د پیغمبر د غوښې خوراک حرام کړی ځمکه د پیغمبر غوښه به نبی الله حی یردو د الله پیغمبر په قبر کې جمردی پروت دی او د کوټې یو بل حدیث پاک کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغون لامتی السلام وی د الله فرشتي دي په مخ د ځمکه چکر او چې څوک چې روزه درود شریف وایي نو هغه درود نه رسي او یو بل حدیث کې راځي من صلى علی عند قبر سمعته یوسف زما د قبر پاکي په ما درود شریف وایي زه اوره ومن صلى علی نعیا او چې څوک یې لسی او بلغته ما ته د فرشتو په ذریعه هغه درود شریف رسي یو صحابي فرمای وی نبی علیہ السلام یو ځل یو باغ کې کوم ولا وی چې سجده وکړه یو ډېر زیات اوږده سجده وی ما ویلي وفات دونه اوږده سجده وکړه وی چې سر مبارک یې اوچت وی زور وی ما ته وی ولې دم جن وی چې سیب تاسو را سجده اوږده کړه نو ما ویلي وفات وی نه دا جبرئیل علیه السلام راغی او ما له یو اوس خبرې راکړه د هغې خوش خبرې په شکرې کې مې دا دونه اوږده سجده وی سیب څه خوش خبرې درکړه وی جبرئیل علیه السلام راته وی چې الله رالیږلی دی یوسف پتا یو دل دعیت شریف وایي زه به پرې لس رحمتونه ورلیږم لس به یې ګناهونه معاف لس به یې لرجې بلندو او وی ورته پوښتنه یې وکړه جبرئیل ته الله وایي چې تپوس زما د محبوب نه وکړه اوس خوشحاله شوې رضی ته خوشحاله شوې ما وی چې او رضی الله خوشحاله شو دا درود شریف برکت زمونږ د درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دلایل الخیرات ټول درود شریف د هرې ورځې ځان له حزب دې لیکلي کتاب ما نه درود شریف دوه ولیکو یو ځل په لاره روانه وی اوبو ته مې ضرورت وی چې مې وکتل په یو ځنګل کې اوبه نشته او یو کویر ورقه کله یو پا ګورم کله بل خوا چې د بوکر پیدا کړ یو ماشومه جینۍ وګړي چې لی سره وي ما ته وی کاکاس ایمې چې بچي اوبه ګورم وی دی کوي کېږي که نه وی چې بچي کېږي او ما دم کار خو پته دې شته چې اوبه پرې راوباسم وی ما ته وی کاکا اوبه نه راوباسم څه ما وی چېرې دی جینۍ د ګډې چیلۍ سره یا سړي سره رالور نمو راوباسه که وی دا ماشوم عدل او د پوي دی غاړې ته ودرېدل او څه البته څه فکر فتوی کې وی د پیو به سر نه راځي چې کس کا وی لګیا چې او دست وی دې سال فازوی او پیو فکر وی کې د پیو کو واپس ول نه لاړ وی ماشومه مې کله کده مټه ونه وچې پیړې که څه چل دی یو ټکی دی او بسر نه او بل ټکی دی او بلاندې دا دې سوی کاکا دا خو ما د استاد د یو څه کې او چې کوم څار کې زما ضرورت شي دغه ټکی هم الله مې ضرورت پوره کړو
ډوډۍ نه هغه ټکي وم الله روړی بیماري هغه ټکي وم الله مې یول بل څه ضرورت مې هغه ټکي وم دا اوس اوبو ته حاجت شو ټکي مې وی او بس سم نه ده او چې بیا ضرورت مې ضرورت ټکي مې وی هغه بس پلیس لاړ دا څه ټکي دی بچي دا درود شریف پرې مفرد بیرې دا درود شریف برکت یو حدیث پاک کې راځي ته کله قیامت روز یو سړی به جهنم ته روان کړي وی آدم علیه السلام ملکه دا کجورې د پاڼې په سانش مې جامې دي اواز کو یا احمدو د پیغمبر علیه السلام بنو احمد صلی الله علیه وسلم ستای امت جهنم ته روان کړي راشه کې امداد کړي نو نبی علیه السلام هغه فرشتو ته آواز وکړي وی دې ودروئ دا سړی د ما سره څنګه کې پاتې دوباره ولې حساب کتاب کو فرشتې به نه ودرېږي نبی علیه السلام ورته بیا آواز وکړي بیا به نه ودرېږي بیا به آواز وکړي بیا نه ودرېږي اخره کې یو فرشته به ورته مخه وغواړي وی تا باندې چې کوم قرآن نازل دی هغې کې نه دي راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون په جهنم داسې فرشتې مقرر دي چې هغې سخت دل لري په چې زړه نه نرمېږي او چې الله ورته څه وایي د هغې تابعداري کوي د الله نافرماني نه کوي نو مونږ ته خو الله حکم وکړه چې جهنم ته وغورځوئ روان اوس که ته یې روان ته الله ویلي چې روان یې کوم نه شو دا الله ته وایي چې مونږ ته ویل واپس پرېږ نبي علیه السلام به فوراً الله ته رجوع دی الله زما له دې یو امتي د نیکۍ ما سره پاتې شوي دی را واپس کړه چې بیا ولې نه ورغونه د الله نه ور یو څه پړ نه دی خدای را دې نیکۍ خلاص الله به فرشتو ته وایي چې دا سړی راواپس چې راواپس یې بیا به ولې نیکۍ وبدۍ یو یو چاپلي کې بل چاپلي کې به وایي وی حضور پاک مبارک فرمایي ما سره به 10 ساله یو کاغذ یې په دې داس کونې دي ابه راوباسي او په هغه نه یې کوټې ځای نه واچوي مخکې یې نیکۍ شته کې وي اوس به یې نیکۍ درنې شي چې نیکۍ درنې شوې دا سړی رامنډی او نبي علیه السلام یې له فتحو او په لاسونو ښکلول شروع کړي څه څوک یې الله بنده دا او د لوی غم خلاص ځکه وختي په ما د جهنم اعلان شوی او د جنت اعلان کې د جنت ته یې سو لوی مصیبت نه بچ جهنم نه بچ او دا د څه شی واجو لا بودې نه کاغذ زما په نیکو کې جنې کې مدرنې نبی علیه السلام ورته فرمایي ستا پیغمبر هغه پیغمبر دې لید نو مو کوي نه ایمان لري زما یو ځل نبی علیه السلام ارمان وکړو ارمان که ما خپل رونه ولیدلې که مې خپل رونه ولیدې ارمان صحابه ورته وایي ولې موږ دې رونه نه یوسو ولې ارمان کوې وی نه انتم اصحابي وی تاسو خو د ما ملګري رونه مې هغه خلک دی چې زما نه وروسته به راځي زه به یې لیدې نه یم او په ما به ایمان راوړي نو موږ ته یې ولې خپل رونه ویلي نو بهر کې وی ته زه ستا پیغمبر هغه پیغمبر چې تا دلی دی نو او که ما د ایمان راوړی او دا پرچه چې له ما په نیکو کې واچوله نو دا هغه درود شریف و چې تا به په ما وي په ډېر ورځې له مې دله ساتلي دا درود شریف فضیلت مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د فضایل درود کړي دي وی یو سړی په قافله کې حج دروا زوی مو سره وی داسې سړی بیمار شو چې بیمار شو دوی اوله خدمت د تلو نو قافله ته لاړ چې قافله ته لاړله پلار یې مړ شو چې څنګه مړ شو نو غریب څادر واچو کو راځي وطن کې د سفر په لاره غریب مړ شو اوس په دې سوچ کې چې څوک راغون کم د دې کلي غوشه خلک چې ما سره د پلار سنبل خبر وکنه دفن او دارنګې جنازه که دا خو پردي وطن د خپل وطن ته واپس نه شو په دې درمیان چې څادر اوچت کړه د هغه پلار د مخ چې د پلار د مخ لاره الله په شکل عدل شل ډېر بد شکل تور دې غریب د ډېر هیبت نه پاته پریوت دی خدای تاسې دې خلکو ته به سوې ځکه خلک یې راډي دی به لمبوي بله دله به کفن ورکول دې به په قبر کې ښکته کول دا خلک به څه وي چې دې سړي ته وګوره دې شکل ته او دې مخ ته وګوره دا پسې شوي زه ډېر غم نه هریک په بېهوشۍ کې پرېوت چې څنګه دې بېهوشه شو نو ته ویلې چې په سپینو جامو کې ښایسته ښکلي خلک راغله یو کس دې مخ کې دی هغه ډېر ښایسته ښکلی شکل
وی چې راغی ته مخ کې نو دی خو به وشري وی څه جو پلار دی مې چې سیب دغه وی لره کته ساده وی صادر مثل اوس په به وشه کې خوبینا وی دا امکان زما د پلار په مخ باندې لاپټاپ وی چې ریخ کړو پلار مې فستوریر مدودا او پولیس شیکنه برابر یو ورمن له ګور بافلو کې ویم فو تاسو سو کېږي لما پلار تر متا ډېر احسان او زم تاسو در اسواینه وی زستا پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیبنا تاسو کو نن سره ډېر احسان وکړو وی استاد پلار بروزانه د شریف یو مال برابر رسید لکه یو حدیث روایت راځي د برانی شریف چې څوک هم په نبی علیہ السلام درود شریف نو هغه فرشته چې نبی علیہ السلام مبارک ته داسې وایي د الله رسول فلان کی د فلان کی زلی پتا دومره درود شریف د درود شریف د بارک د تا استاد پلار نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې الیستدي دا څومره لویه خبره نو وی روزانه به فرشتو استاد پلار درود شریف تعالی را رسول وی نن هغه درود شریف دونه رسید نو ما ته بوسو کړی او فرشته چې یو صالح پلان کې لاته هغه به روزانه درود بیا راتلل نه درود شریف راونه راتلل چې دا ولې وی هغه فرشته را دوی چې سبا راته وفات شوی او تا ته ډېر محتاج ما ته څنګه محتاج دی ډېر ګناهګار اوسې دا درود شریف دی ټول ګناهګار نو دا هغه الله لا شکل بدل کړي تا ته محتاج دی کې امداد سره پولیس نو زه راغلم نو ما ورسره امداد که دی له هوش ته نفواسید او د پلار د سر نه څادر درکړو د پلار مخې فشتش د هغې نه زیات پشتیمان به دی دارې کوي دارونه درود شریف برکت او که یو ځل حضور پاک یو حدیث کې راځي وی نبی علیہ السلام مبارک په منبر باندې خپه کې وی آمین وی په دایمه کوړه خپه کې دا ای به آمین په بل دا ای به آمین نو صحابه د تاسو په وی سه دا سوین دی پسو هغه درې خبرې یو پکې دا وی جبرئیل علیه السلام او ماته دا سیری قانون یو ځای کې واضح کړي شي او څوک ور باندې درود شریف ونه وي نو الله دې رنتل هلاک کی نو ما وی آمین نورو د دین مسله لاسره چې په کوم مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم واغشتري کیږي نوم محمد ته او محمد صلی الله علیه وسلم د خپل نوم یو ولا مور په یو نیکه نو یو ځل د سری د ویل ور باندې واجب یو ځای او په یو مجلس کې بار باندې واغشتري کیږي یو ځل واجب دی او که دوباره درې بار ویل مستحب او که د پیغمبر علیه السلام صفت څوک وایي لکه رسول الله وایي نبی الله وایي حضور پاک وایي نو درود شریف ویل واجب لري خو مستحب دي ګناه پکې نشته ثواب پکې ډېر بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې په روانه به درود شریف بې اودسه به درود شریف نه وي دا ټولې غلطې خبرې ټیک ده ادب دا دی چې سړی دې اودس کړي او سړی د تبلیغ مخکې نو ادب درابه شي لیکن د درود نه خلک مه منع کوه بعضې وخت کې د سړي اودس یو صفت نو ولې پابندي پرې لګوي څوک به ناسته کولی چې څوک به نشي کولی په ناسته هم درود شریف ډېر دي په ولاړه هم ډېر دي په ګرځېدو کې هم ډېر دي که اودس پرې وي او که نه ویلی شي د الله قرآن ته اودس ویلی څه تلاوت یې کولی چې د الله د قرآن شریف له به ګوتې نه وړې او بې اودسه تلاوت یې کولی شي لکه رنګې درود شریف ویلی شي نو درود شریف په تا بندویم که څوک ولاړ وي رواني یا یو ځای کې پوزاستي پروتي درود شریف ویلی شي یو حدیث روایت کې راځي یو صحابي دعا وویست او نه د مخکې درود وي نه رستو یو بل صحابي راغی هغه اول د الله حمد بیا درود شریف وایي بیا دعا د هغې نه پس نبي علیه السلام اواز ورکړو چې وروسته هم ورپسې درود شریف ووایه دا دعا به د الله قبول کړي نو د دعا نه مخکې د الله حمد نه او درود شریف او د دعا د صبح درود شریف وایي نو پروردګار یې دعا قبول ویسان د درود شریف ترونو دا دی لکه یو سړی بیوټي دیوال ته ونیسي نو د دیوال پر ویسو خو د هغې عکس او رڼا د ده په دې مخ واپس راپرېوځي فایده دې ته رسي دقه رنګ یو درود شریف پیدا انسان د مخبله ده څومره چې درود شریف ته ویست نو فایده به یې تا ته رسي
او زه خو اکثر دا یو خبره ځین د درود شریف د دې نه غټه فایده بله نشته ثوابونه خو پکې ډېر دی په یو ځای پرېږدي ستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې رسته دی قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایا ان الله وملائکته یصلون علی النبی و دا یو پیغمبر متعلق داسې لري راځي چې زم داسې کوم او تاسو هم داسې وکړئ او د حضور پاک متعلق راځي وی الله او د الله فرشتې دا دعا دا ټول په نبی علیه السلام جوړل یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو صلوا علیه وسلم تاسو هم پرې درود شریف ووایئ او سلام پرې ووایئ نو الله هم پرې درود وایي الله درود تري برکتونه نازلوي او د فرشتو درود تري هغوی ولا الله نه خیر ووایه او د مسلمان درود تري دا مطلب دی چې الله رحمت پرې نازلوي خدای برکتونه پرې نازلوي د منزل نه پس دا دعا کېږي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د بان نه پس وایي د دې سړي سپارش د قیامت په ما واجب خامخا سپارش درو ما درته وایي چې موږ یې دورې پاک مبارک بیا حسان خدای پاک دې موږ ته شکرې توفیق یو بل امي په نصیب ادم رجوع او عمل به وکړو او دین درود شریف ووایه زنانو ته مو وایي چې درود شریف ووایي زنانه په عمل کې تکړه خو دین و د رسول په او په خپل هم درود شریف موږ د خولې په غیبت ستړی څوک د یو بل او څوک د ګناه وګټله مسلمانانو سره اختلاف پیدا کړي دشمني جوړه نو ولې د خپل دې ځایه په غیبت او په خندلو په چغلۍ ایستل د الله د نبي علیه السلام دې سلوک کړی حضرت بلال رضی الله عنه چې نبی علیه السلام مبارک کله وفات شو نو د حضرت ابوبکر صدیق نه اجازت وغوښته ویې صاحب شام ته ځه ځکه چې مدینه منوره کې نور ژوند خوند نه راکوي وی ډېر لاو شام څه موده په شام کې و هلته نبی علیه السلام په خوب کې ونی نبی علیه السلام مبارک ورته خوب کې وی بلاله دا وفا ده دا دې ما ته د محبت او مینه د وفا دې ته وایي زما کلی او زما وطن او زه دې پرېښودم چې څنګه خوبه راویښ فورا یې د سفر سامان برابر کړو مدینې منورې ته راروان وی ما نه خپل محبوب ګیله وکړه مدینې شریفې ته چې راورسېد د شام او د مدینې شریفې خو ډېره لویه فاصله ده او بلا مزل چې څنګه راورسېد خلک یې خبر شو چې حضرت بلال رضی الله عنه بیا راغی او دا ماشومان لارو کوڅو ته استقبال لراله او چې څومره زلمي ټول جومات کې راجمع شي او د هر چا دا سوچ و چې نن به یو وخت بیا د پیغمبر علیه السلام یاد تازه کړي لکه ته خو به د هغه په جون باندې او تاریخ لیکي چې کله به یې پاله فیورو کړو وی نبی علیه السلام په یو سترګه به قبلې ته کتل او په یو سترګه به د حضور پاک د مبارک مخ ته کتل او کله به په جوش کې باندې ډېر په محبت او په مینه نو نبی علیه السلام به د خوشحالۍ نه مسري واه دی ورته نو چې دې څنګه راځي نو خلکو یې زاړه یادونه بیا تازه کېږي او بیا به د حضور پاک مبارک د زمانې بانګ کېږي صاحب ماشومان دارو ته راووتل زلمي جومات ته رالل تر دې حده پورې چې زنانه په پرده کې په کوټو کې ناستې چې را بانګ مې یو ځل بیا چې د حضور پاک زمانه کې کوم بانګ لیکېده چې د بانګ څو بلاله بانګ وایه زه خو بانګ له نه راغلی څه له راغلی ما نه خو د خپل محبوب ګیله کړې خوب کې مې ولید او ما ته ګیله وکړه نو د خپل محبوب او د خپل دوست هغه ګیله پوره کولو لپاره ما بانګ نه وي نه خامخا به بانګ وي بانګ وایه چې د پیغمبر علیه السلام تازه شي وی ما مه وجنې زه بانګ نشم وی قسم دی چې ما به بانګ وي نو په یو سترګه به مې قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د حضور پاک هغه فرشته مزېدار ښکلې چهرې ته کتل اوس چې زه بانګ ویم د چهره خو نه ما له بانګ خوند نه
حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما لا دواړه معصومان دا مور دا ولېږل دا اوس غټه جرګه ده دې نه غټه جرګه بله کومه کېږي دواړه راغلل دوی مونږ خپلې مور رالېږلي زما مور چې بلال ته ووایه چې زما هغه بابا وخت دې د شیخ بانګ بیا قصې باندې مجبور بانګ یې شو تاریخ لیکي چې څنګه یې بانګ شروع کړه اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدن د نبي علیه السلام مبارک دینون ته راورسېد نو پرېوت په ځمکه په ورکه کېناست او پرېوت او بېهوشه د هغې نه مخکې یو ټکې مو نه وې وی ما خو بیا هوش ګرفتش وی ما درته ویلو چې زه نشم تاسو مجبوره کړم بیا لاړم د پشتان ته او په دمشق کې په شام کې دفن ځای ته وفات شوی دا رونو د مینه د صحابه او فضیلت چې د حضور پاک سره کوم محبت او کومه مینه او کوم به هغوی د نبي علیه السلام نه قربانېدل قسم دې په مخ د ځمکه داسې ملګري مونږ به چا نه لیدلي نه مو وینم یو صحابي خپل باغ کې لګیا خدمت یې کو دې کې ورته کله ورسېدله چې نبي علیه السلام وفات نو پرې دواړو سترګو لاسونه کېښودل وی الله زما دا دواړه سترګې خو دې لري چې ما خپل ښکلي پیغمبر ته کتل او اوس په دې سترګې چا ته ګورو دنیا ته سلوت هلکانو دوستانو دا خو دې دپاره نه وي دا خو دې لري چې مې خپل محبوب ته کتل قرآن چې زما محبوب نشته او په دې سترګو ما ته نه ښکارېده ما دا سترګې وازې حتی ساتې وي سترګې لازې یو بله بیبي وه هغې ځان د پکه سترګې لندې د نانه وه د حضور پاک مبارک په وفات وی د دې سترګو نه مې څه فایده چې دا کومو سترګو ما ته ښکلي محبوب نو له صحابه د حضور پاک مبارک سره د امتحان او محبت د خطبه جنګ کې یو صحابي د حضرت طلحه رضی الله عنه طلحه ابن عبید الله احرار یو سلام طرف ته خپل لاسونه او یو وخت کې به پیغمبر علیه السلام د کافرو ډېره سخته حمله د لاسونه ونیول او به د خپلو لاسونو د پیغمبر علیه السلام نه تورې او د غشو او د نیزو ګزارونه تمبول داسې به څوک چې په چا سخته راشي سخته اعلاني دې درنې د بوره کسر غزوې ناجو کو خدای پاک وي دا بیماری بمار یولې خدا زه مې دو دا بیماری بات کې خود مې جوړته اسرائیل علیه السلام ویټیم دی پورا یو اور یو پیجه رو کنه نا جوړ راغله اور ما پسې دا چې 50 سخت نه راغله دا خبره کوي او چې کوم وخت کې بیا په سخت راشي خلک بچین پریږي خلک بیا خدم لري ځان بچ خلک بیا رولم پرې ځان بچ کړي او صحابه په داسې سختو کې ځان قربان کړي د رسول الله مبارک یو صحابي دی حضرت طلحه برا رضی الله عنه نبی علیہ السلام مبارک مدینه مکې مکرمه نه هجرت وکړه قبا ورته وایي بالایي علاقې مدینې شوې دي هلته کې سور نسول یا صغیر صورت حضور پاک مبارک تیری او په قبا کې یو فشته مزیدار جومات جوړ کوسم هلته جومات شته مسجد قبا ورته وایي یو صحابي و حضرت یوسف ابن حلب رضی الله عنه هغه ورته ځمکه وبخله او په خپلو لاسونو پکې نبي علیه السلام مبارک خدمت کړې زختې به یې راوټوکاوې به یې راوړل سره صحابه و جومات تیار چې جومات تیار سو نو بیا مدینې منورې ته راروان چې مدینې شریفې ته راځي په دې لاره کې دا ماشومان ورته ولاړ او زنانم په دیوالونو په کوفو په لارو کې ولاړې دي ځکه د پردې د پایدونه لا هغه وخت کې نو نبي علیه السلام مبارک به هغې ماشومانو ته تر راښکته کړ بچې ستاسو ما سره مینه شته وی او د الله رسول زه نږدې خوښې وی ښځه ما هم خوښې یو نوجوان صحابي دی وړومبي ته د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات د دې نه مخکې د نبي علیه السلام سره ملاقات و هغه کله د نبي علیه السلام د هغه اوښې مبارکې نه مخکې او کله وروستو کله یو طرف ته او کله بل ته حضور پاک مبارک ورته اواز کړي برخوردار دی خوا دا ته څنګه یو صابر یو تاویږي راوي وی احبک یا رسول دا الله رسول ډېر خوښي ډېره زیاته ما چې ولیدلې
دی نو ګورې خو پیاري سره زما دونه محبت او دومره مینه پیدا شوه چې دومره مې چا سره اوس نوجوان دی نوی بالغ شوی او دا خو قبایلي خلک ټول څو پیغام تار وخوره لکه زمونږ د قبایلو پیار چا پخوا به یې خبودي ټول تار چوکۍ ته وکړو وی ډېره محبت او مینه مې د در سره وي ما سره دې مینه شپې او وی ښه نو بیا خو به زما خبره منې کړم ځکه چا سره چې دې مینه یې د هغه خبره به مو د مینې مقصد یې به روانده او که ته وایې نه زما خو د نبي رستوران سره ډېره مینه او هغه درته وایي دا پلان کې کار وکړه او ته وایې نه الله مې دې کې نه وي دا کار نشم کولی دا خو مینه نه شوه دې ته پایو مجنون یو ځل لیلا په پته ولګېده چې مجنون راغلی د دې مجنون دا خپل نوم نو خو مجنون لیوني ته وایي دې د لیلا په دې عشق او په محبت کې لیونی چا ورته مجنون راغلی او ستا د دې کور نه بار په دې صحرا ځنګل کې دی راغلی مجنون به د لیلا د کوڅو سپیس کولول وی بری زما د لیلا سترګې لږ چا ورته وي یو مجنون راغلی د لیونۍ غوندې سړی دی او ستا د دې کور نه بار چې دا په میدان د راغه په دې کې لیونی نو دې دا ګمان وکړو چې دا حتی زما مجنون وی لیونی حالان کې دې ته څه یو د دې هغه مجنون تړی والې غوږونې ته وړه دې دروازو ته نه نو بار نه ګوري او یو بل د پای واشد د الله برشم راغلی په دې مجنون باندې نو چې چیلې ولشه نو خپل غلام لی ورکړی ورشه دغه مجنون دی اوس ځکه غریب نه لونی شته او نه اوبه شته او نه څه بل څه شته پروت دی لیونی دی هغه یو کار خطا شو هغه چې کوم هغه بیکاره بلې ناست و هغه دا عشق مجنون کوري مجنون نو هغه بیا غلی هغه بیا اوس کله هغه اصلي سړی یې پرېښود روزانه به دې نه جام بیا ورکول او چې کوم پای ته دې راوړه به هغه ته ایستل هغه بل سکواب داسې په دودېره هغه اصلي مجنون دا لیلا دې غلام ته وایي هلکه وایي په دې سړي خو نیز بلا پیوس ورګېد امتحان پې کو وی نن دا جام تش یو او ورته ووایه چې لیلا وینه غوښتې نو لا جام لی د وینې ډک کړ نو پته به ولګي چې دا مجنون دی ما ته مینه شته او که زما دا خبره ونه منله او دا جام واپس راغی نو دا بیا هسې بېکاره شي چې په هغه مجازي عاشق له هغه مجنون لی هغه پیالی او ته نن خو دې پیغه ونه لوي مونږ ډېره پایو وی نن خو لیلا وینه غواړه چې وینه غواړي اوس سړی ورسره یو خوا دورې کله بل خوا وی د څه وینې وی ستا مې سکولې که ځکه ته مجنون یې او لیلا ته پروت یې او هغې سره دې مینه او اوس به پته ولګي چې زما خبره منې او که نه منې وینه یې غوښتې وی هغه وینې ولا هغه که پیم بیته دې راوړې خو راکړه زه به وینې والا زه نه تارې د خطارې کړی دی هغه شاته نه او تاسو سړی مې یو پرېښی غلام هغه چې ورغی ورید د بیبول پیم مخکې پی خو دې بلاس کړي دې مجازي سپري هغه حقیقي سړی خو پاتې و ورته ویل لیلا رالېږلې مینه پکه وی ښه ورمنډی د اونې نه یو کړ راماته کړم نو د وجود یو حصه ووایه د هغې نه یې وینه راویلې یاره وي هسې نه د لیلا دا ته نه په کار له بل ځای وینه پکه نو بل حصه ولاړ د هغې نه یې وینه راویلې یاره هسې نه د لیلا مې دا وینه نه په کار او د خپې وینې پکاري هغې له ټک والی راویست یا کیدای شي د ما له مخ وینې پکاري ډېرې پکاري نو مخ نه یې راوویسته د ټول وجود د لږې حصې نه یې وینه راجمع کړه او جام یې ورته تت کړه وی همدا زما لیلا دی اوس زما وینه یې پکاري یو د پایو مجنون پایو ته ناست او بل د وینې ورکولو والا مجنون هغه ویل زه خپله وینه د جنتونه ور نو زه هره شپه د مور دغه کو خدمت کوم دا تا چې کوم پاک زوی دم دا د جنت بیانت پته ما ته ولګېده چې ما له برابوله